کله چې الله رب العزت په ورکولو باندې راشي نو هغه بیا داسي او کله چې یو انسان د خپل زړه نه د خپل رب نه وغواړي نو الله پاک هم ډېر غیرتي او لوی قدرتونو والا ذات دی هغه بیا داسي ورکوي دا کس د عربو په میډیا باندې وایرل دی امیر نومې دی او د لیبیا دی د حج لتلو او د الله رب العزت نه به د زړه نه غوښتلې وه چې یا الله ته ما حج له بوځي او په ایرپورټ کې په پاسپورټ کې څه مسله راغلی او بیا دغه کیپټن ته دغه ایرپورټ د عملي ویلي چې یو کس ته لږه مسله ده په پاسپورټ کې ته لږ انتظار وکړه هغوی موږ ته قانون اجازت نه راکوي د جهاز اوچت کړی او لږ ونې لرې تللی او په جهاز کې خرابي راغلی او بیا یې واپس راوستی او بیا یې دغه جهاز صحیح کړی او بیا ورته دغه عملي ویلي د ایرپورټ د عملي چې دا کس ځان سره بوځه ده وینه موږ ته اجازت نه راکوي په دریم پیر باندې بیا چې کوم دی دغه جهاز چې یو خراب شوی واپس راغلی درې پیرې ورسره داسې کار شوی په دریمه پیره دغه کیپټن د ایرپورټ د عملي ته ویلي دوه پیرې درې پیرې ورسره دا کار شو په دریمه پیره بیا ورته ویلي چې څو پورې دغه کس نه راغلی او په دې جهاز کې نه ناست نو د الله قدرت دا نه غواړي چې دا جهاز د دغه ځای نه مخکې ته یو څو سیکنډه مخکې ته سفر وکړي الله اجازت نه راکوي د الله په قدرتونو باندې دا جهاز دغه ځای نه مخکې ځینې او خرابېږي نو کم یو انسان چې د الله نه د زړه نه وغواړي که نه نو الله پاک بیا دغه شانتې ورکوي چې انسانان او دنیا ورته حیرانه کړي چې زه چې ورکوم هغه بیا داسې ورکوم نو په دنیا کې او په اسمانونو کې او په ځمکو باندې د الله د قدرت نه علاوه او د الله د حکم نه علاوه د ونې دا یوه پاڼه ده دا هم رب نشي وهلی نو دا الله پاک د دنیا ته وښودو چې څه کوم هغه زه کوم اسمانونو او د ځمکو او د تمامو انسانانو او د تمامو حیوانانو او د الله د تمامې دنیا مالک زیم چې د دغه یو کس نه علاوه دا جهاز 2 سیکنډه مخکې هم سفر نشي کولی پوه شو دا د الله قدرت دی او دا د الله ورکړه ده